دی کور کې دی او دویم زمونږه د درس او زمونږ د تنظیم لک مرګره یو ډېر ښه مسلمان بنده چې تاسو وینئ د دی کور هغه د مقبرې هغه بر سر کې دی او هر سحر به دی زمونږ جومات ته د سحر مانځله درس راته نو دی زمونږه د تنظیم مرګره مو د جماعت ناظم مو او زمونږ د درس شاګرد مو او صرف سحر درس نه چې د رمضان درس به که د ګړۍ جماعت کې درس و یو هم د نو قضا کړی نو دا دوه غمونه شوي دي او دواړه دردونکي دي خو انسان همیشه په دنیا کې نشي پاتې کېدی موږ خپل ځان له تسلي په دې ورکو چې ټول دنیا نه خلک روان دي او په نمبر چې سحر شي نو یو د غم اواز ضرور کیږي او کله پکې ډېر اوازونه وشي کله په یو ټایم ګڼې جنازي او کله مخکې وروستو شي یو ماسپښینې او بله مازدیګر او څه ماښامې او څه ماسخوتنې څوک په کلي کې وفات کیږي او څوک په مسافرۍ کې وفات کیږي دا چې تر څو موږ ژوندي یو دا د غمونو اوازونه به اورو نن به په څومره کورونو کې ښادۍ وي تنګ ټکور به وي دمتوب به وي د هغې د یو ژوند امید دی او هغې یو خوشحالي مناوي او په څومره کورونو کې به ژړاګانې ویرونه به وي پریشانۍ به وي غمونه به وي د دنیا دا نظام داسې دی د انسان په دې ژوند کې کله انسان خوشحاله وي کله انسان خفه وي خو بیا هم ژوند تېرېږي یو ورځ پکې داسې راشي چې انسان هغه د دې دنیا نه رخصت شي او بیا د قیامت نه مخکې ملاقات هغه مشکل شي په دې مقبره کې چې دا څومره مړي ښخ دي څه وخت مخکې دا یو ډاګه وه او په دې کې یو قبر هم نه و نن پکې لږ لږ ځایونه پاتې دي څه وخت بعد به په دې کې یو ځای هم نه وي ورونو دا موږ چې څومره ژوندي یو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابو ته فرمایل چې دا نن کوم خلک دي 100 کاله بعد به د دنیا په مخ په دې کې یو هم نه وي د دې دا مقصد نه و چې 100 کاله بعد د قیامت راځي د دې مقصد دا و چې دا کسان دی به د دنیا نه رخصتېږي نور خلک به بیا په دې دنیا کې وي زه خو وایم 100 کاله خو ډېر شی دي چې 50 کاله تېرېږي نو په دې مجمع کې به دا ماشومان که چېرته الله وله ژوند ورکړي وي به نور زمونږ او ستاسو پته نه لګي چې په دې دنیا کې پاتې شي خو نر سړی هغه دی چې هغه خپل دا لږونې ژوند قیمتي که او آخرت لی کوشش وکړه او تیاری وکړه بېوقوفه سړی هغه دی چې هغه خپل ژوند خواهش پسې که او دا کوم او هغه کومه او هغه د دې دنیا نه دغه شان لاړ چې آخرت لی څه کوشش او تیاری ونه کړ دا مړی چې دی مقبره چې ده دا مړی نه چا سره خبرې کولی شي نه مړی ستا خبرې اوري او علما وایي د مقبرې ته تلل مستحب دي نو څله مشرکین په دې پوه نه دي هغې دې له راځي چې د مړي د قبر کاڼي په ځان باندې راکاږي د مړي هغه جنډې او دارنګې د مړي خاورې په ځان راکاږي تیل او مالګې هغه چې دی په ځان راکاږي او وسټي څوک ورته سجدې کوي حاجتونه ترې غواړي هغه شرک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې مقصد دپاره اجازت ورکړو چې تاسو ته ځان د دنیا سره ستاسو مینه کمه شي او تاسو ته مرګ رایاد شي او مرګ رامخې ته شي كنت نهیتکم عن زیارة القبور الا فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة ما تاسو د قبرونو د زیارتونو نه منې کړي وای چې قبر ته به نه ځئ ابتداءً نبی علیہ السلام صحابه ځکه منې کړي وو چې خلکو کې د شرک ماده وه خلکو به بوتانو ته سجدې کولې قبرونو ته به یې سجدې کولې نیک بنده به چې مړ شو د هغه په قبر به دربار جوړ کړو هغه ته به یې رامدد شوي لات منات عزا چې قرآن کې راغلي دي
دا لات یو نیک سړی و، منات هم نیک سړی و. خلکو د هغې په قبرونو باندې چې دی نو دربارونه جوړ کړي وو، هغې نه به حاجتونه غوښتل. نو نبي علیه السلام عامه منع وکړه او وی فرمایل چې د قبرونو خوا ته به بالکل نه ځئ، منع دي قبر ته تلل. صحابه منع شو. پیغمبر علیه السلام چې ولیدل چې د هغې یقینا عقیده صحیح وه، عمل صحیح و، شرک خلکو بیا نه کو، شرک یې وپېژنده. نبي علیه السلام بیا اجازت ورکړ. پیغمبر علیه السلام وفرمایل كنت نهیتکم عن زیارة القبور الا فزوروها فانها تزهد في الدنيا وتذكر الاخره. ما ابتدا کې تاسو د قبرونو زیارت نه منې کړي وای، خو خبردار اوس ورځئ، اجازت دی. څه دپاره؟ فانها تزهد في الدنيا وتذكر الاخره. دا چې دی نو ستاسو مینه د دنیا سره کموي او تاسو ته آخرت را یادوي. نو چې راشي مقبرې ته وګوري، په دې کې د غټو مضبوطو خلکو، د خانانو، د نوابانو، د ښایسته او د ښکلو خلکو، د علماو، د عوامو، د عامو مسلمانانو، د نارینه او د زنانو قبرونه وي. هغه عبدالرحمن بابا وایي هر زنده چې د مرده قبر ته ورشي بس دی دومره نصیحت په دې دنیا. دا قبر تا ته په زبان حال باندې یو دعوت درکوي چې بس نور آخرت له تیارې وکړه، د قبر له تیارې وکړه. یو ځل به ته هم دې ځای له راوړلی کېږي او په دې کې به دفن کېږي. نو چې تاسو قبر ته لاړ شئ نو دغه سوچ ځان ته مخې ته کوئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ځکه منع کړې وه چې تاسو قبرونه به نه پخوئ، قبر له به چونې نه ورکوئ. د هغې حکمت او مطلب هم دغه و چې قبر پوخ شي، قبر له چونې ورکړی شي، نو دا یو مزه کوي. قبر د مزو اغستو ځای نه دی، قبر د عبرت د اغستو ځای دی. بیا د دې نه انسان نه یېرېږي، داسې حالت کې پرېږده چې دا د خاورو ډېرې چې نور خلک د هغې نه عبرت واخلي. څومره چې د رسول سلام د صحابو قبرونه دي، څومره چې عربو کې قبرونه دي، نو تاسو به په کې پوخ قبر وینئ نه، بلکې ډېر قبرونه داسې دي چې تا ته به وایي دلته مقبره وه خو هغه به هواره ځمکې. د صحابو هغه احد کې چې 70 کسان شهیدان شوي وو، د هغې نه ګیر چاپېر جنګله تاو ده، خو قبر یو هم نه ښکاري. یو څو د ګټو لږې غونې ګټې راغونډې شوي دي، وایي دا د حضرت حمزه رضی الله عنه قبر دی، خو نه ورسره لمونځ شته، نه ورسره څه تبۍ لګېدلې ده، نه چاته پته لګي چې دی او که نه دی، او نه څوک نږدې ورتلی شي. جنت البقیع ته چې کوم خلک ځي، مسجد نبوي سره چې نږدې مقبره ده، په هغې کې هر وخت مړي ښخېږي، خو چې ګورې نو د خاورو ډېري دي. بس موږ چې په کوم کال عمرې ته تللي وو، دا ډېر خلک داسې چې هغې خو دلته نه غلطې عقیدې نو هلته هم کوشش خپل کوي. موږ نه مخکې یو سړی روان و، ګوتۍ ورسره لاس کې وه او زر چې دی نو د یو قبر نه خاورې راغستې و، ګوتۍ کې اچولې. سپینو جامو کې چورتې والا ګرځي او هغه سړي ولید، رامنډه یې کړه او دا سړی داسې ډېر تیز روان شو چې ما څوک مې ونه ویني. هغه د خلکو هغه مینځ کې پسې ورننوته او د لاس نه یې ونیو او واپس یې راوسته. هغه کوم قبر نه چې موټي کې خاوره اغستې وه، هغې قبر له واپس راورسو او ورته وی دا شرک دی، دا به نه کې. او واپس یې چې دی نو هغه خاوره په هغې قبر باندې چې توی کړه، ګوتۍ ترې واغسته، ورته وی نیغ ځه، دا عمل به نه کې. نو مقصد مې دا و که دا ثواب وی نو هغه قبرونه د صحابو به عربو د سرو زرو جوړ کړی وي، د سپینو زرو به یې جوړ کړی وي، ښایسته طریقې سره به یې جوړ کړی وي، خو بیا ته عبرت څوک نه اخلي، بیا به خلک تماشوله ورتللي. قبر د عبرت ځای دا چې مقبرې کې وایي قبر پخول، خصوصا چې وقف مقبره د ځکه مکروه دي چې دې کې د عامو مسلمانانو حق دی، او چې تا یو قبر پوخ کړه نو هغه خو په 100 کاله نه چې 1000 کاله کې هم نه روانېږي. نو بیا به دې سره خلک څه کوي، یو که ستا د مړي قبر څوک راکولاوي ته وایي دې کې دې څه کار دی چې دا د راکولاو، چې دا وروستو د خلکو ناډویره وي نو صحیح ده چې بیا پکې مړي ښخېږي، څه مسله نشته. خو بهرحال خبره مې دا کوله چې دا مړی موږ ته په زبان حال، دا قبر په زبان حال موږ ته وایي چې ای د قبر ملاقات ته چې راغلی، جمعوا الکنوز فترکوها کما هي الا قبورا دارسا فيها عظام باليه. دی ځان له ډېرې خزانې جمع کړې وي، هغه هر څه په دنیا کې پرېښودل، مګر دلته دا زاړه زاړه هډوکي دي،
زاړه زاړه قبرونه او پکې زاړه زاړه اډوکي پراته دي. بس دغه شی دی. ما او تا نه به مر څه پاتې کېږي. ښه سړی هغه دی چې هغه مړ شي چې د هغه د مرګ نه بعد خلک صفت وکړي. نن ډاکټر صاحب وفات شو، څومره خلک هغه د هغه تذکرې کوي. زمونږ په جومات کې ټول خلک خفه وو. هر یو سړي به ویل چې یاره چې ډېر ښه سړی و، لکه موږ د محلي خلکو موږ جومات کې به سره حاضر نه وو او دی به زموږ نه مخکې حاضر و. او دومره کلک سړی و چې دا اوس بیمار شوی و. د بیمارۍ په ورځو کې سحر په جمع کې یو ځل ولاړو. زه هم په هغې ورځې لیټ شوی وم. د هغه زوی قاري عبیدالرحمن هغه مونځ ته مخکې شوی و. په مانځه کې را وغورځېده، ولاړو درځي وخوړه را پرېوته. هغه رکعت هم مختصر کو چې سلام یې وګرځو، چا لختې مګلې چا لاس. ډاکټر صاحب ولې زه هم دغې وخت کې را رسېدلی وم، بس ویره پوه نه شوم، سر را باندې وګرځېده او درز مې وخوړه. بیا به هم د هغې نه بعد درس ته راته بیا ورته ما ووي چې ته چونکې د سهار مونځ لږ وګودي نو خیر دی ودرېږه مه، ته د سهار مونځ په ناسته باندې کوه، هسې نه چې بیا چکر راشي او راوغورځېږې نو خیر دی، ستا مجبوري ده. نو بیا به د سهار په جمع کې ناستو په ناسته باندې بې جمع کوله. تر دې پورې چې راتلل ګران نو موټرسایکل باندې به راته. نن سهار هم د هغه زوی درس ته راغلی و چې کله درس وشو نو ما هغه ایثار کړم یې ورګه چې څکو نو بیا به ځې. نو ما ته وایي پلار مې بیمار و ښه نه و، زه چې د ډاکټر لی بوځو. نن سهار ما ته اوس وختي خبره کوي چې زه هغه سره یو ځای وم په یو کمره کې چې د سهار اذان وشو نو ما ته وایي چې پاسه درس ته به ځې، درس له ځان ورسوه. دومره په قرآن مینو، دومره په دین مینو. موږ دا شهادت کو چې یو یو کور ته تللی دی، په دې بوډاتوب کې په دې سپینګیریتوب کې یو یو کور ته د شورا چټ رسولی دی او هغې له دعوت ورکړی دی. دا ټول د شورا ملګري د هغه دپاره دعاګو دي او دا شهادت کوي. دا درس ملګري په دې شهادت کوي چې یو ډېر ښه سړی و، یو ډېر نیک سړی و. نن که هغه د دنیا نه تللی دی، د هغه کور پاتې شو، بچي پاتې شو، جایداد پاتې شو، خو دغه عمل به انشاءالله هغه له پیدا ورکوي. داسې عمل وکړه چې ته مړ شي چې تا سره لاړ شي، دې ځان سره یوسې. داسې عمل نه چې هغه نورو له پیدا ورکوي او تا له پې عذاب میلاویږي. منګه دنیا وګټله او د نورو دپاره منګه چې دی نو کوششونه او محنتونه وکړل د نورو دپاره، اکثر منګه خالي لاسونه لاړ شي. داسې عمل پکاري، داسې کوشش پکاري. تفسیر قرطبي لیکلي دي وی ولدتک اذ ولدتک امک باکیا والقوم حولک یضحکون سرورا فعمل لیوم تکون فیه اذا بکوا فی یوم موتک ضاحکا مسرورا. ته د مور نه پیدا شوي، تا جړل، ماشوم چې پیدا شي هغه جاړي. خلکو چې دی نو د خوشحالۍ نه خنداګانې کولې، یو بل له مبارکیانې ورکولې، مبارک شه د پلاني زوی وشو. هغې ورځې دپاره کوشش وکړه، هغې ورځې دپاره عمل وکړه چې هغه ستا د مرګ ورځ ده چې ټول خلک جاړي او ته پای کې خاندې او ته پای کې خوشحالی. دلته د انسان نه خپلوان پاتې شي، رشته داران پاتې شي، یاران او دوستان پاتې شي، خو یو ملګری دی، یو دوست دی چې هغې نه پرېږدي، هغه د هغه ایمان او د هغه عمل دی. دقې ته سوچ پکار دی، دغې ته فکر پکار دی. نورونو دا پوره نصیحت دی زموږ دپاره. کفا بالموت واعظه، مرګ چې دی نو دا کافي وعظ دی او کافي نصیحت دی. د دې نه بل لوی نصیحت نه وي. زموږ پلاران، زموږ مشران، زموږ نیکونه، موږ که ډېره توره وکړو نو نیکه پورې به موږ لیدلي یا به مو له نومونه یاد کړي. د هغې نه بره موږ به د خلکو نه اورو چې ستا د هغه نیکه نه د پلار چې و د هغه د پلار چې دی داسې نوم و، موږ ته نور پته نه لګي. قبر یې راته نه دی معلوم، ځای یې راته نه دی معلوم چې په کوم ځای کې دفن دی. یو څو کاله بعد دا قبرونه به بیا زموږ نه ایري، زموږ قبرونه به بیا د کشرانو نه ایري، نو څو کړوسونه به بیا ایري چې په کوم ځای کې دفن و. دا دنیا ده د آدم علیه السلام د زمانې نه پکې خلک را روان دي. څومره خلک دې دنیا ته رالل، څومره خلک د دې دنیا نه لاړل. په دې ځمکه څومره نومونه بدل شول، په دې جایدادونو څومره نومونه بدل شول. نن زه وایم دا زما کور دی، زما جایداد دی، زما مال دی، او بل سره پې جګړې دي او بل سره چې دی نو پې اختلافات دي. آخرت هم یېر کړی دی او دې له هم زور لګولی دی. سبا چې زه مړ شوم هېڅ شی هم زما نشته، بیا به زما بچي وایي چې دا زما دي. هغه به سبا مړی د هغې هېڅ شی نشته، بیا به د هغې بچي وایي د
دا اسې موږ په حواله ګیایو دا دی او دا هغه دي دې ځای ته سوچ پکار دی زموږ دا ځای دی دې ځای ته به را روان یو څوک به نن راځي څوک به 10 ورځې پس راځي څوک به کال پس راځي څوک به ډېر وخت پس راځي خو د دې نه بله لار نشته دی کل نفس ذائقة الموت هر یو روح والا چې دی نو هغه د مرګ سکون کې دی موږ ټول به مرګ سکو او په ټولو باندې به مرګ راځي خو داسې مرګ دی الله موږ له نه راولي چې موږ د دنیا په ارمان شو داسې مرګ دی الله موږ له نه راولي چې زموږ په فراق خلک شکر وباسي الله دې زموږ مرګ داسې کړي چې هغه زموږ د آخرت زندګي د دنیا نه ښایسته او داسې چې زموږ په مرګ موږ ته خوشحالي میلاو شي چې او د دنیا ژوند د تکلیفونو او د هغې نه الله پاک خلاص کړو الله پاک فرمایي چې هر نفس د مرګ سکون کې دی تاسو له بس تاسو مزدوري د مرګ نه بعد میلاویږي زموږ ایمانونه زموږ اعمال زموږ عقاید زموږ تمام اعمال صالحه دا زموږ مزدوري ده زموږ د ګناه نه د الله رضا دپاره ځان بچ کول زموږ مزدوري ده د دې ثواب او د دې صلې به د دې ځای نه پس شروع کېږي چې کله انسان وفات شي الله رب العزت دې موږ له صحیح یعنی ښې نیکې بدلی راکړي الله پاک وایي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز کامیاب هغه دی چې د اور نه بچ شو جنت ته دننه شو الله دې موږ ټول د جهنم د اور نه بچ کړي چونکې دواړه قبرونه دي دا به انشاءالله اوس تیار شي دو مرګري بالته تلاوت وکړي تاسو په همدې ځای کښېنئ او دو مرګري به دې خوا تلاوت وکړي او بیا به انشاءالله په همدې ځای باندې په شریکه دعا وکړو چې ټایم مختصر دی چې ډېر ټایم ناوخته نه شي تاسو